الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم بحث دے علم الغیب کے سیدنا یوسف و سیدنا یعقوب علیہ السلام تذکرہ منقولہ اولنې نقطه دی صورت کې دا وه چې د یوسف علیه السلام ورونو د پلار په موجودګۍ کې د هغه په کلي کې د هغه په خوا کې مشوره او میټینګ وکړو لیکن د هغې نه پلار خبر نه و او دا دلیل د دې چې سیدنا یعقوب علیه السلام عالم الغیب نه و اوس خو خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د نور انبیاء په باره کې عجیب و غریب نظریات ساتي اور خلق و تخیدہ چې عرش پر بیٹھ کر فرش کے واقعات بیان کرتے ہیں، فرش پر بیٹھ کر عرش کے واقعات بیان کرتے ہیں. پس مکہ ناستی او د عرش واقعات وی نو موږ د هغې وجه ښودلې وه چې کله الله خبري نو خبرېږي او چې کله الله نه خبري نه خبرېږي. علم الغیب نشته دی، انباء الغیب دی. اول نقطه دغه ځای کې وه. دویمه دا چې یعقوب علیه السلام په دې نه وپوهیا، علم د غیب ورسره نه و، که وی نو خپل زوی وی هغې سره نه پرېښود. چې پرېښود نو مقصد دا دی چې د هغه یو ګمان خو په دې باندې چې دوی به سروانې کوي، لیکن یقیني علم نه و نو دې وجې پرېښود. او دریم نقطه د علم الغیب نفي دې ځای کې وه چې کله واپس هغې رال او هغې جړل او دی بانه وکړه چې اکله الذئب، هغه شر مخ خوړلی دی. نو یعقوب علیه السلام دا نه ویل چې نه تاسو کوی ته ورزولی دی، هغه اجمالي خبره وکړله چې فصبر جمیل او بل سولت لکم انفسکم امرا، ښکاري دا چې تاسو سروانې کړی دی، زما کار صبر جمیل دی، زه به ځان الله ته وسپارم. بیا رونه درې ځله تلي راغلي دي، غلې راوړي دي، لیکن یعقوب علیه السلام ته علم نشته دی چې دا عزیز مصر څوک دی. خلق قصه د قرآن د قصه پته ورګوري، حالای دا قصه نه دي. لقد کان فی قصصهم عبرة للابصار، یقیناً د دې خلکو په حالاتو کې د دې په قصو کې عبرتونه دي. د سورۃ یوسف چې کله ختمیږي او قصه ختم شي نه پسې دا جمله ده، دا عبر دي، دا نصائح دي. د دینه د عقاید استنباط کیږي، د اعمال او د اخلاق استنباط کیږي. قرآن مجید خلق اوپر سوچ کوي بدیخ، دا د اوپر سوچ کولو کتاب نه دی، دا د غور او تدبر کتاب دی، د فکر کتاب دی. انسان چې دی کې فکر وچلی نو ډېرو خو نتیجو ته وځي او ډېر ښه نقطې په لاس ورشي سړي له. یوسف علیه السلام چې د پلار نه جدا کېدو نو ماشوم و، ماشوم دا مطلب چې شپږو کالو و اتو نهو کالو زیات نه زیات. مصر کې هغه عزیز مصر کرم وخت تیر کړی دی او کم سے کم بضع سنین تقریباً 9 کالې جیل کې تیر کړی دی. هغې نه وروسته چې دارونه 3 ځله ځي راځي نو د هغې کې هم وخت تیر شوی دی، لیکن بیا هم یعقوب علیه السلام ته علم نشته چې دا څوک دی، عزیز مصر څوک دی. دا ټول دلایل دی او په دې باندې یو عام مسلمان هم پوهېدی شي
دې کې د څه خاص علم ضرورت نشته دی، البته غور غواړي. بیا تیر جمعه کې موږ دا ویلو چې څنګه سیدنا یوسف ته اجازت ملو شو چې تخپل والد صاحب ته ځان ښودلی شي، نو هغه یو علامت راولېږه، خپل قمیص یې راولېږه. او دا قمیص په باره کې موږ دا ویلو د شیخ سعدي خبره موږ پیش کړې وه، قرآن نه معلومه ده. هغه دا ویلي چې تا خو د مصر نه د یوسف علیه السلام د قمیص بوی محسوس کو، د کنعان په غار کې، د کنعان په کوی کې دی ولې نه لید؟ هغه جواب ورکړو چې مونږ خو د آسماني بجلی غوندې یو، کله الله غواړي اسمان کې بجلی، چې کله الله نه غواړي اسمان کې برق نه، چې کله الله غواړي نو گهے برتارے میں اعلیٰ نشینم، کله الله مونږ ته جنت جهنم د حضیرت القدس د ملائکو د مجالسو خبرې وکړي، او مونږ خلکو ته واورو، او گهے برپائے پشت خود نبینم، او کله کله زه د خپلو خپو لاندې هم څه نه وینم. تر دغه ځای پورې مونږ خبره کړې وه، او ما ویلي چې دې نه خلک د قمیص اچولو نه د تبرک مسله راوباسي، چې دا قمیص بابرکته و، ځکه د یعقوب علیه السلام نظر ښه شو، سترګې ښې شوې. دا د برکت مسله د عقیدې مسله ده، دا د فضیلت مسله نه ده. په دې خبره ځان پوهول پکار دي. برکت څه ته ویلی شي؟ بیر کاف ډیروالی ته وایي، نمو ته وایي، بڑوتري چې څه ته موږ وایو، یو شي کې اضافه کېدل دې ته وایي برکت. بیر وکاف بروک مبارک ترې تعلق اوخانو سره، اوخ چې کم ځای کې ډوګې ولګئ نو خو چونکې ډېر زیات وزني، کم ځای چې هغه بله چې خوځېږي راوخځېږي دم لاستې په حال کې، ناستې په حال کې، نو کم ځای چې هغه ډوګې لګولي نو هغه ځایونه تدریجن کلاوي، په دې وجه دې ته بروک وایي، د اوښ ناستې ته بروک وایي، جلوس ورته نه وایي. تر دې وجه دا را چې کومو ځایونو باندې د هغه نوم یا د هغه ډوګې راځي نو هغه تدریجن هغه ډغلونو کې بدلی شي. دا د برکت لفظ د هغې نه وته دی، بیر کاف ډېرېدل، اوږدېدل، پلنېدل، نمو، اضافه، زیاتې، دې ټولو دپاره لفظ د برکت استعمالیږي. مبارک الابل د اوښانو جاړه، کم ځای کې چې د هغې بروک کېږي ته مبارک وایي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې د څوک ځان له په جماعت کې داسې ځای نه خوښوي چې څنګه د اوښانو مبارک الابلي، د اوښانو د هر اوښ ځان له مستقل ځای خپل مبرک کې. نو تاسو کې د څوک داسې نه چې جماعت کې په یو ځای لمونځ کوي او بل ځای رغوي. پکار دا چې د هر سړي ځای دی، یو وخت یو وي نو بل وخت دی بلي، نو بل وخت دی بلي، نو بل وخت دی بلي. دا پښتنو ته دا خبرې رسول پکار دي. د پښتنو ډېرو جماعتونه داسې دي چې پای کې خلقو ځان له ځای ټاکلي، هلته خپل جانماز خور کړي، پای بل څوک نه ودرېږي. علماء له پکار دي دې طرف ته توجه ورکړي او دا وایي چې دا ګناه دی، دا ثواب کار نه دی. کم سړی چې مخکې راغی او کم ځای کېناست نو بس کېناست. په جماعت کې د یو سړي ځای معلوم دی، هغه ته امام وایي. د امام نه علاوه د بل چا ځای معلوم نه دی، هر ځای کېناستی شي. د اقامت والو په باره کې زموږ د خلکو خیال دا چې دا بالکل امام پسې ودرېږي، حالای سنت کې خدا سے نشته. ضروری نه ده چې امام پسې جخت ودرېږي، سنت هم نه دی ده. ځکه چې اقامت یو خو په چغه کېږي، یو سړی جهیر الصوت وي نو اقامت د هغه وکړي، څنګه چې بانګ به هغه څوک کوي چې هغه جهیر الصوت وي، نو دارنګې اقامت ته هغه سړی وکړي چې د هغه آواز تیز وي. هغه هر ځای ولاړي په جومات کې
یعنی دا نه چې امام پسې دی ولاړي، هر ځای چې ولاړي لومبي صف کې دی، دویم صف کې دی، اخي طرف ته دی، ګس طرف ته دی، د امام شاته دی. په دې وجه حرمینو کې تاسو وګورئ هلته کې مؤذن چې د کوم ځای نه اذان کوي نو اقامت هملته نه کوي. ما ته خپلو استادانو ویلي چې دهلی جامع مسجد کې اوس هم دا طریقه ده چې کوم ځای نه مؤذن اذان کوي د پیزار د ځای نه بهر نو اقامت هم دالته نه کوي. دا دلته خلقو مطالعې نشته، ډېر ورکوټې مطالعه ده. خیال یې دا چې دا سړی به خامخا دلته ولاړي، خامخا نشته بګي موقع وا ټایم ټیک ده، ټایم نو د هر ځای نه اقامت کولی شي. مسجد کې مبارک بنه جوړو، د خپلې ناستې دپاره به یو ځای نه خاص کوو چې زه به دلته کښېنم. دا صرف د امام منصب دی، د هغه ممبر هم معلوم دی او د هغه مسلم معلومه ده، د بل چا ځای غیر معلوم دی. بیر کاف نمو اضافه په یو څیز کې زیاتوالی څوک کوي؟ یو انسان یو وي سرو دی پس هغه واده وکړي، دا واده دله چا ورکړ؟ دا د یو نه دوه څنګه شو؟ او چې کال نیم تیر شي نو الله اولاد ورکړي، دا نمو ده د انسان، دا برکت دی، دا د ډېرېدل دی. دا څوک کوي؟ تبارک الذی بیده الملک. تبارک الذی وی هم وظیفې په طور یې وی ویلې ښه دي، لیکن په مطلب دې هم ځان پوهېږي. مطلب یې دا دی چې برکت د الله کار دی، یو څیز ډېرول دا د الله کار دی. په یو انسان کې برکت اچول د یو انسان په خبرو کې، د هغه په کارونو کې، د هغه په پیسو کې، د هغه په عمر کې برکت اچونکی د الله ذات دی. تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر. قرآن دلته کې بے شمیره دلائل ویلي دي، آفاقي دلائل ویلي دي. اسمان کې تاسو مارغانو ته وګورئ، هغه څنګه ولاړ دي په یو ځای باندې. انسان د ډېر طاقت باوجود داسې نشي ودرېدی، هغه له الله هغه برکت ورکړی دلی نه دی ورکړی. نور بے شمیره دلائل قرآن کې شته دی. کله قرآن فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، ډېر برکت والا دی هغه ذات چې فرقان یې په خپل بنده نازل کړی دی. هلته هم مسله تبارک د برکت چړلې ده، دا عقیدې مسله ده. دارنګه هم دغه صورت کې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ډېر برکت والا دی هغه ذات چې اسمان کې برجونه پیدا کړي دي، پای کې لارې پیدا کړي دي، پای کې غټ ستوري پیدا کړي. بروج مختلف معنی کېږي. برکت اچول دا د الله کار دی، بل څوک برکت نشي اچولی. اوس دا دی چې زمونږ خلک دا هر چا څیز د برکت په طور استعمالوي. یعنی مرید دی نو هغه د خپل پیر قمیص به راوړي او هغې کې برکت تلاش کوي. که تپوس وکړي نو خلک وایي چې ټیک ده، د انبیاء علیهم السلام اشیاو کې برکت دي، دې کې هم برکت دی. ډېر خطا کوي، غلطي کوي. نبی ځان لري او عام انسان ځان لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکونه، د هغه ویښته، د هغه خوله، د هغه هر مستعمل چیز ایک الله برکت اچولی دی، او که انسان هغه استعمالي نو یقین دا دی چې الله به یې کې برکت اچوي. دا زموږ د ایمان مسله ده، دې کې شک نشته. لیکن برکت اچونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. خلکو عقیده ګډه وډه کړه، او بس په یو ظالم سړی مړ کړی، پوه شو. ګنده عقیدې ورته وښیي نو بیا مسلمان هغه څوک ګڼي چې د هغه ګنده عقیده یي. برکت هېڅوک نشي اچولی ما سوا د الله رب العزت نه.
آغا اشیاء چې هغه انبیاء علیهم السلام استعمال کی نو زمونږ ایمان دی دا چې الله په کې برکت چول دی او زمونږ ایمان دی دا چې چا سره هغه موجود وي او کې ایمان موجود وي نو الله هغه کې برکت چي ایمان شرط دی پکې کہ ایمان شرط نہیں بالفرض تبرک دپارا لیکن خو یو سړی وي عقاید برباد دی اعمال برباد دی اخلاق برباد دی ا د پیر صاحب څه شی ور سره دی دا مې جهنم نه خلاصي دا بدعت نه بلکې دا شرک دی دیو انسان مسلمانېدل ضروری دی ورنه بیا به وایي چې عبدالله ابن ابی هم جنتي دی عبدالله ابن ابی چې مړ شو د هغه کفن نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک لري کو پاغه ور واچو اخو رئیس المنافقین دی ستا په خیال د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر به بچ کی سوال نه ویل هغه د پاره هغه کې خپل ایمان پکار دی دلته دال وی او جهل شور او شی پلان کی شری پلانې شی دی خدای مسلمان دی کنه دی او بیا چې د چا دی نو هغه نبیو که عام انسانو که نبیو ټیک ده کم سیزونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړی شي چې دا راغلي د دې منل بغیر د سند نه جایز نه دي څنګه چې د حدیث د پاره سند پکار دی د هغې ټول راویان کره پکار دي نو دارنګې چې کم تبرکات منصوب وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داغه سند بقتل پکاري که سند یې نه موجود نه ته مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبرک نه وایو عقیده نه غپ ما جوړوي لوی خلق د ځان شرموي غپ لګي عقاید سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینی طور وخت موجود سیدنا معاویه رضی الله عنه سره نور بشمیر صحابه کرام سره عمرۃ القضاء کی چاغي خپل سر لری کو ویخته لری کړل ناغه صحابو کې تقسیم کړل او یقینی طور داغه ویختو هغه سره موجود سیدنا معاویه سره لیکن آیا هغه کال پکال داغه عرس کړل دا خو عجیب دین د پاکستان کې چې پلان کیږي ویخته او کال کې یو ځل روباسي عرس یې گئی سره پارا چې پې چندوش دغه وای بس چندګو دا بدعات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات داغه تبرکات د دنیا د پاره استعمالول یو رزیل سړی کول شي اصیل سړی دا کار نشي کولای د رسول حیثیت خلق ورکړل اخو د ایمان محور دی د ایمان مرکز دی دا د کومې جایز دي چې دومره پیسې ورکتا داغه وختولی ده دا امتیان دي دا شرمېږي نه او دروغ وي سند سره دی دا وختل ته څنګه ورسېد نو ما چې د هغې څومره سند کتلی دی هغې سیکان دي د حدیث په سند کې چې کافر راشي کافر پرېږده یو داسې مسلمان چې هغه چېرته یو ځل دروغ ویلي هغه حدیث قابل قبول نه چې پکې ټول غیر مسلم دې سره وسکے تبرک د نبی کې اختلاف نه دی تبرک په اختلاف په دې کې چې دا کم سیز دی آیا واقعي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې دی نو ټیک ده موږ د الله نه امید ساتو چې الله به د هغې په وجه موږ کې برکت اچي لیکن هغه په خپل هم برکت نشي اچولی هغه څیز الله چې وغواړي برکت به راځي او د هغې لپاره ایمان شرط ده قرآن مجید کې د طالوت او دارنګې د هغه د سردارۍ لپاره یو علامت دا و چې ملائک به یو صندوق راوړي پای کې بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائک د بقیه خلک سمانه ہوگی بس سم مظلوم کتاب دے چاچے سو خوخی غیمانے گئی جی کونٹے ہو بگیخ پے کے قمیص ہو دا موسیٰ و دا ہارون دا قرآن پا جبہ کے بقیہ علم دوئے
بقیہ مانے علم. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. آغا علم و کم چی آل دا موسیٰ و آل دا ہارون پر خیوخ. دلویلو مفتیان و تفاسیرو گو یا نصب لگلی دا جی کونٹے وقت حدیثو خواہ کم دے لگلے کونٹے وقت. اسرائیلی روایت بیانی او دا غیر تبرکات ثابت ہے. اسرائیلی روایت نے صحیح حدیث بیان کا تبرک دا انبیاء اشتا، لیکن انبیاء باندے نور خلق قیاس کول دا خود ایمان خون کول لکھ. صحابہ کرامو دیوبل تبرکات نے استعمال کری. اگر چیسے استعمالی دا غی جدا مطلب دے پاگی پویول زان واڑی. اگر دارے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت تے تبرک پتور نا دا محبت پتور. نو گوری چاہ کمزے کی کس شیدن ابن عمر التکوزی گی تبرک نہ دے. دا غلط استدلال کی خلق تبرک نہ دے محبت پتور. چی کمزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار کے پیشاب تناستے اغال تا پیشاب تناستے کوشش کی دا تبرک نہ دے. دا دے منی بنیاد دے دے منی پا بنیاد بانے سیدنا ابن عمر کئی دس من زال سیز دے. تبرک عقیدہ خلق دا قطعی نس نالیخ دا صحابی دے یو ذاتی عمل نہ نخلیخ. دا ابن عمر ذاتی عمل لے اس صحابی دا کار نہ نکڑے ما سوا دے ابن عمر نخ تا دین دین نہ جوڑی گی. دا د منی په بنیاد کې اوسړی کی مثلا زمونږ د والد صاحب میز یا هغه کرسۍ ما چې به ډېره موده هغې ته کتل نو جړل به مې هته به زه کېناستی نه شم. دا تبرک نه دی. دا مینه انسان ته هغه زاړه څیزونه یادېږي چې زما د پلار د لاس نښه ده، دا مې د مور د لاس نښه ده. دا تبرکات نه. تبرک او محبت کې فرق دی. تبرک خو عقیده ده. محبت ځان له یو څیز دی. تا له استاد صادر درکتا کې خود بس ټیک ده. دا لوی لوی خلک یې نه هغې تبرک دپاره استعمالوي. دلته په دې خاکوټ کې یو عالم و ډېر لوی سړی و د شیخ الهند مولانا محمود حسن د هغه دست راست د ریشمی رومال تحریک ریشمی رومال بنیادی کردار هغه مولانا عزیر گل رحمت الله تعالی علیه. هغه سره د شیخ الهند صادر و یخې و ځان سره د مینې په طور یخې و زما د استاد صادر دی. بس ټیک ډېره موده پس دا بجلیګر مو صاحب په خپله مې ویلي تر هغه کیسې ده. او زه زما استاد محترم و هلته کې چې کله دی راغلی و و ده ورته ما ته هغه صادر وښیه د شیخ الهند مولانا محمود حسن. هغه ورته ته بدعتي تا ته نه ښیم. یعنې ما په دې نظریه نه دی ښی کوم چې تا تبرک شروع کړی. اما د مینې په بنیاد یې زما د استاد صادر دی. بس زما پې مینه ماتېږي. د محبت او تبرک میز کې فرق کوي لږ. تبرک ځان له څیز دی. دا کم صندوق چې راته کې تبرکاتو بے شک لیکن هغه سو لکه کونټې شي بالفرض د موسی علیه السلام کونټې ده. دا غیر نبی کونټې نه ده. کاغه جامی شي بالفرض نو د سیدنا موسی علیہ السلام کپڑی دی نبی دی. لیکن اصل معنی دا غی بقیہ هغه دی علم. ایک علم موجود ہو تورات پکې موجود ہو دا غی نسخه وبګي برکت الله ورچی بل څوک برکات نشي چوله. صحیح بخاری کې دلته جدا کم آیت مونږ وایو دی کې تبرک مسله نشته. دا سے کشید کئی خلق استدلال کئی قرآن دا نہیں تبرک کو بگے سوچو گئے. یعقوب علیہ السلام ہم نبی دے اور یوسف علیہ السلام ہم نبی دے. نستا بخیال یو نبی دے بل نبی تبرک تو محتاج دے سوائے بیزا استدلال بلہ چے دا پلار مرتبہ بہر صورت دا زوینہ پورتا
یعقوب علیہ السلام خو د یوسف علیہ السلام والد دی، ادواړه انبیا دي. دا الله یو علامت اخو بس دا معجزه ده، یو داسې کار الله وکړو د قمیص په ذریعه باندې چې انسانان هغه شان نشي کولی. دا تبرک مبرک نو. دې سلسله کې ګڼه حدیث دي. زه ستاسو مخکې یو حدیث تو پیش کوم چې برکت څوک اچوي. د صحیح بخاری کتاب دے کتاب المناقب 61 اور پہ کہ حدیث نمبر 3578. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ کو نما داغ پا آواز کے کمزوری محسوس کړه. سڑے چوگی کہ نا آواز کے سڑے کمزوری محسوس ہے. نما محسوس کړه چې دے اوگے دے زرڑم کورتا و ما ویل چیر زما خیال لارے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوگے دے خپلے کوروایا ته مې وی چې سر روټه پخېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویم چې راشي ډوډۍ پې وخورو. ډوډۍ چې تیار شوې دې کې حدیث راځي فاخرجت اقراصا من شعیر، د اوربشو یو څو ککوړي مې جوړ کړل. اوربشو وړي سو اقراص ته جوړ شو. اقراص د قرص جمع دی ککوړي. او لږه غوندې شوروا مې کړې ده. رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې دغه شان چل دی راځئ موږ سره روټۍ وخورئ. ځکه زما خیال لا چې تاسو څه وخته شوي چې روټۍ هم نه راخوړلی. هغه ویل ټیک ده ښځې ته دې ووایه چې لړ شه مخکې کټوۍ دې بند کړي پټه دې کړي خمار دې پې واچوي د سر څه صادر مادر دې پې واچوي او روباسي نه ترکې مې چې زنې هم درغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې چې څومره خلک ټول ته وی راځي هغه مسجد نبوي دی پې کې دوه درې کسان خو نه شي. صحابه کرام ټول منځ گزارو د منځ وخت ته ټول لړل. دیوی زما خپې رپې دی ښځې ته مې وایي ځه خو ټول خلک راغلل. دا به څه کوو دا یو کټوۍ ده 3-4 ککوړي دې سره به څه کوو. هغې راته ویل چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعال ویلو. هغې وی یو ما ورته ویلو. هغې بیا فکر خبره نشته. دا ایمان دے غیر متزلزل ایمان دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نن خو زمون خلق تجربے کوي که نه په دین تجربے مه کوئ. دین دے غیر مسلم دے کوي تجربے. مسلمان په دې وجه دی چې د ایمان راوړ دی. ایمان منې د نبی په اعتماد چې کوم خبره منې ته ایمان وایي او د غیر نبی چې څه کوي څه منې نه د تصدیق وایي. تصدیق او ایمان کې دغه فرق دی. یو سړی پتا یقین وساتي تصدیق وکړي ستاره خبرې هغه ایمان نه دی هغه تصدیق دی. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایل د قرآن په طور یا د حدیث په طور او تعامل ته ایمان وایي لیکن چون چرا نہیں دا د ایمان تقاضا ده. او څومره کسان چې رال ټول رال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وایي هلم یا ام سلیم ما عندک. ام سلیم تا سره چې څه دي راوړه. ما روټۍ راوړې 2-3 اکٹوے میں روڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم وکړ فرمایل دا کلو کې هغې نه ډکول کو او ډوډۍ ږدو هغې نه ډکول کو او ډوډۍ ږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی اے ذلی 10 لسو کسان ته ووایه چې راشي. هغې ډوډۍ وخوړه فاذن لهم فاکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا. هغې ووتل. دې ډوډۍ لسو کسانو کېږي نه کېږي. یو قسم نه کېږي. زمیندار سړی چې هغه ټوله ورځ کار کړي 3 ډوډۍ راغسلي. ثم قال ای ذل 10 بیا فرمایل لس نور راوغواړئ. فازنا فاکلوا هغې وخوړل. نو بیا فرمایل لس کسان نور راوغواړئ. دا 3-4 ډوډۍ د چا وشوې والقوم 70 او 80 رجلا. مسجد کې او یا 80 کسانو
او صحابه کرام وی مونږ چې به ډوډۍ خوړله نو څومره چې مونږ خوړله نو د هغې نه سیوا به په کې پیدا کېدله. دې ته برکت وی د الله د نبي د سبب د هغه د دعا په برکت الله په کې اضافه وکړه. دا برکت په دې کې دا پته ونه لګېده چې دا برکت چا واچوه. په دې وجه امام بخاري دې پسې بل حدیث لګي 3579. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمائی مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې فقل الماء اوبه کمې شوې. داسې سفر چې پای کې اوبه کمې شوي او بیا اوبه ډېرې شوي. دوه سفرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو د حدیبیه سفر دی، یو د خیبر سفر دی. ممکن ده چې په دې دواړو کې یو یادوي یا ممکن ده چې دواړه یادوي. په بار کې دوه ځله داسې معامله راغلی ده. اکثر محدثین وی دا غزوه صلح حدیبیه ده. نو 100 کسان ورسره 1400 کسان ورسره 1400 صحابه کرام. قل الماء بکم شي پائے او دست پارا لامبلو د پارا سفر دی. صحابه کرام زمونږ غوندې سفر نه گئی. زمونږ خلک خو چې سفر کې ګنده شي بیا آخر راتلو پورې ګنده شي. لیکن صحابه کرام دیندار دی، هغوی مونځ پابندۍ سره کوي، ځان ستره ساتي، جامو وینځلو دپاره اوبه پکارېږي. نور شرعي ضرورتونه دي، هغوی سره خپلې ښځې به هم په سفر کې وي. دا اوس زمونږ تهذیب تمدن ټول د عجیب و غریب شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت چلل ناغو فرمایل اطلبو فضلة من ماء، چا سره لږې غوندې اوبه یې راکړئ. حافظ ابن حجر اسقلاني د دې حدیث لاندې لیکي دا ولې اوبه غواړي؟ په دې وجه غواړي چې وروسته به دا اوبه ډېرېږي. و دا غواړي په دې وجه چې د خلقو یقین ګمان داره نشي چې دا اوبه پیغمبر پیدا کوي. ځکه چا سره لږې اوبه یې نه راکړي. اوبه هغې راوړې بماء قلیل یو ورکوټې لوښي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس په هغې کې کېښود. دا اوس ذریعہ نبی دی، لیکن برکت څوک اچوي؟ الله اچوي. دلته که خو نشته تصریح، نور احادیثو کې تصریح دا چې ما لیدل چې د هغه د ګروتونو د میانځ نه اوبه رابهېدې. د انسان جسم کې اوبه وي دومره چې 1400 کسان په هغې انبیا اودسو کې یا اوس کې دې کوونکی الله دی. برکت شته دی ولې نشته؟ لیکن برکات ورکوونکی د الله ذات دی. لیکن د عقیدې خبره ده. بیا فرمایل حی علی الظهور حی علی الطهور المبارک، راځئ راځئ د صفایې اوبه دي، مبارک دي، برکتونو واله دي. او آخر کې سو فرمایل دې کې ما تصریح ده فلقد رأیت الماء ینبع من بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګروتونو د میانځ اوبه وتې. وی فرمایل والبرکت من الله، دا نه وی چې دا اوبه ما پیدا کړې، دا په دې کې اضافه څوک کوي؟ دا الله کوي. و دا د عقیدې مسله ده. تبرک کې مهرباني دا کوي چې د هر چا تبرک مه قایل کوي. د هغه چا صادر استعمال کا چې معصوم وي د ګناه نه. د ګناه نه معصوم څوک وي؟ رسولان نو بل څوک نه وي. د بل چا قمیص په دې اراده ما اچوه چې دا ما خلاصي تکلیف نه. دویم موږ دا ویل چې که چا سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ویښته دی یا د هغه نوک دی، زمونږ ایمان دی دا چې دا باعث برکت دی. د ایمان مسله ده. لیکن دې سړي کې هم د ایمان موجودګي پکار ده چې دی مؤمن نه وي. بیا عبدالله ابن ابی له رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل څادر ورکړو، په هغې اچولی و. حالا هغه رئیس المنافقین دی او جهنمی دی قطعی نص سره. هر ځای نه د تبرک مسلې مه راوباسئ چې دا پیر صاحب دی او دا عجیب برکت یې واچو، او دلته راغی او برکت راغی په دې کې. دا قسمه خبرې مه کوئ.
دا د الله ذات دی چې هغه برکت شي. دا ټیک ده چې کله کله الله د چا د وجې برکت واچي. مثلا یو غزاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو سره تللی دی، واپس چې راځي د سیده عایشه هار هلته روکشي، مشهور کیسه ده احادیثو کې. هلته کې صحابه کرام ډېر زیات ایثار شو، ځکه هغه هار یې لټوخ چې کوم ځای دی. ژوندی پیغمبر دی، بې شمېره صحابه دي، لیکن چا ته پته نشته. ورځ دوه چې تېرې شوې اوښې پاس او هغه هار د هغه د لاندې و. نو څه مطلب شو چې ولی به غیب پوهېږي که نه. صحابه کرام اولیاء نه نو څوک به ولي؟ ژوندي صحابه دي، اولیاء دي، لیکن هغې نه پوهېږي چې څه کوم ځای پروت دی. البته د 14مې صدۍ مسلمانان په دې پوهېږي چې کوډې کوم ځای پرتې دي. دې ته معلوم وي، ځکه یخي په خپله چا چې په خپله نه یې ښایي ته نه یې معلومې. عقاید برباد دي د خلکو ظالمانو. خلق جمع شو سیدنا ابوبکر صدیق ته چې سیده عایشه موږ له ډېر تکلیف راکړه، موږ ته ګوره اوبه پکار دي، لامبل اوبه نشته دی. هغه لاړ، هغه خپلې لور ته یې ډېر بد رد وویښ. دې تشي تشي کې داسې وویل، دا خو لور وکړه. دې تشي تشي کې په ګوتو وواله چې ستا بل څه کار شته که نشته، تا څه له پردی حال روجه نه روکې. چې لاړ نو کې آیت کریمه نازل شو چې کله تاسو ته لامبلو ضرورتي نو تاسو تیمم کولی شئ. مسله زده کړئ. بعضې خلکو ته د لامبلو ضرورتي، بیمار دی لمونځ کوي، نو تیمم دی وکړي. پښتانه څه وایي؟ زما چې زړه نه اخلي، تو د الله نه پور دی لکه چې تا ته هغه حکم کړی چې ته بیمار یې نو تیمم وکړه، خو بل شی استعمالوي. ته څوک یې؟ ته دومره هوښیار سړی، مونځ ته ځان لګې که الله لګې؟ الله لګې نو هغه تعالی اجازت درکړی دی چې کله ستا بیماري ډېرېږي او ته بیمار یې نو مونځ مه پرېږده. ډېر خلک په دې بې علماده شو چې تیمم به کوم. تیمم به کوې څنګه تیمم چې تا اودس دپاره کوې؟ دومره یو اضافي خبره شته پکې چې ګرمو اوبو باندې خپلې مغانې ووینځه، دکه ورسره وکړه اضافي کار. پې پوهېږي سړی چې ولې. صحابه کرام رائل نوے فرمائل ما ہیا باول برکتکم یا اہل البیت. داړم بنے برکت نه لري چې الله ستاسو د وجې موږ لراک. حدیث دا معنا ده، دا معنا نه چې ستاسو برکت. داړم بنے برکت نه لري چې الله ستاسو د وجې موږ لراک، بلکې الله موږ لم ډېر برکتونه ستاسو د وجې راکړي. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې کور کې دی. دې ځای کې خلک معنا غلطه وکړي، نو بیا څه وایي بل څوک برکت اچولی شي. دا د عقیدې مسله ده، الله نه سوا بل څوک برکت نشي اچولی. دې قمیص دې کې بې شک برکت و، لیکن دلته د برکت مسله نه وه. دا جعلي استدلال خلق دې نه کوي. تبرک مونږه صرف د معصوم وایو، د یو صحابي د سیز کې برکت نه وي. برکت دپاره هغه نشي استعمالی دی، ګناه دی. چې کله صحابي مونږ نه استعمالو نو د پیر فقیر بطور محبت استعمالولی شو چې زما د استاذ کمیس دی، زما د استاذ کتاب دی، فلان فلان، لیکن پای کې تبرک قول نشو کولی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.